یو زناور د خارخ په ولګېدو، خارخ. نو کچیرته خارخ داسې خارخ وي چې زناور یې بالکل راکاږلی وي، کمزوری کړی وي، اډوکي ښکاري، بیا په داسې زناور باندې قرباني نه کیږي. او که خارخ وي خو لږ شانتې، بیا په هغه باندې کیږي. نظر مسله ده، کچیرته په یوې سترګې ړوند وي خو عیب دی، قرباني نه پې کیږي. په یوې سترګې ړوند نه دی، په دواړو باندې لایټ کمزوری دی، دواړو باندې لایټ کمزوری دی. اوس کچیرته دغ زناور ته په ګز فاصلې باندې ګیه ښکاري، ګیه به ورته ونیسې. کچیرته تر ګز فاصلې پورې دته ګیه ښکاري خو قرباني پې ټیک دی. او که بالکل مقصد دا ده چې نږدې نه ورته راغلی، تر هغه وخت پورې ګیه نه ورته ښکارېږي، نو په داسې زناور باندې قرباني نه کیږي. ښه، دې نه علاوه یو زناور دی کوڼ دی، کوڼ، په کوڼ زناور باندې قرباني نه کیږي. چې په غوږونو باندې کوڼ وي، په هغه زناور باندې قرباني نه کیږي. یو کوڼ نه دی، په غوږونو باندې درون دی، درون. اوس درون متعلق هم مسله دا ده چې دی کم از کم ګز په فاصلې باندې کش کړپ باندې پوهیږي، بیا ټیک ته، بیا دا عیب نه دی. او که چیرته بالکل ورخواته ورغلی نه او ټک ته ورکړی نه، تر وخته پورې نه اوري، په غوږونو باندې کوڼ دی، بیا په داسې څاروي باندې که د بیزې نه وي، که د میخې نه وي، که د ګډ نه وي، که د اوښو له جنس نه وي، چې له څه نه وي، په هغه باندې قرباني نه کیږي. غوږ مسله یې ده، غوږ یې کټ شوی دی. ځینې زناورو اوږده اوږده غوږونه وي، په بیزو په چیلیو کې داسې غوږونه، داسې زناور چې نیم نیم ګز غوږې وي. نو هغې څه مسله دی؟ هغې مسله دا دی که چېرته غوږ کټ شوی وي، غوږ کټ شوی وي یا سیرلی شوی وي په منځ باندې. اوس که چېرته دا غوږ 3 حصې کې او دا یوه حصه یا دې نه کم سیرلی شوی وي، 2 حصې صحیح سلامت وي، خو دا عیب نه دی. یوه حصه کټ شوی وي، 2 حصې صحیح سلامت دی، خو دا عیب نه دی. خو که چېرته دا یوه حصه له دې دویمې حصې ته راړېدلې وي، که سیرلی شوی وي که کټ شوی وي، نو دا هم عیب دی، په داسې زناور باندې قرباني نه کیږي. دې کې ځان خبرول پکار دی. زمونږ خلک چې دی بس دې ته نه ګوري، بس وایي یاره بس څاروی مو واخیستلو. نه، بیا ډېر خلک دا وي چې هغه د روپو دې طرف ته روپۍ بچت کوي، بل طرف ته چې ښه شیز ورته میلاو شي، نو بیا دوی ته که داسې شیز میلاو شي، نو بیا هغه ناخ کوي. یو زناور دی، اول عیب نه و پکې، خو چې کله د واخیستلو بیا عیب پیدا شو. مطلب دا دی چې ټیک ټاکو بس ټوپې وهلې ګوټ شو. اوس په دغه زناور باندې قرباني کیږي، ځکه چې تا د قربانۍ په نوم اخیستی و، چې کله د اخیستو هلته عیب نه و پکې، عیب وروستو پیدا شو. اوس ته خو دا هسې حلالوې، ځکه چې تا قربانۍ پر اخیستی او اول عیب نه و پکې، نو بیا دا زناور ټیک دی، په د زناور باندې ستا قرباني کیږي. کم یو زناور چې پیدایشي غوږونه نه وي، پیدایشي غوږونه بالکل شته دي نه، دا عیب دی، په داسې زناور باندې قرباني نه کیږي. او که وی خو واړه واړه وي، نو دا عیب نه دی، په داسې زناور باندې قرباني بالکل بلا کراهت جایز دی. ښه، غټ څاروی دی واخیستو، اوس ته وایې چې یاره زه به لږ کار پې باندې وکړو، 100 ورځې به مقصد دا دی. پخوا خو به خلکو پټي هم پې اړول، اوس خو ټیکټر راغه او جدید شیزونه راغه. یو کس وایي چې یاره زه به لږ کار ته والم، اوبه به پې راوړم، یا به له کوینه اوبه پې راوباسم، یا به کرونده پې وکم، پټی به پې واوړوم. نو یاد وساتئ د قرباني له څاروي نه که تا کور کې ساتلی وي او نیت ته دا وي چې قرباني به پې کوم، نو هغه زناور نه ممنوع او ګناه دی له هغه نه کار اخیستل.